دا وجي د یوټیوب د طرفه زما انعام دا د یوټیوب د طرفه یو انعام دی ته سیلور بټن وي خو زما د پاره انعام د پښتنو مینه وه کومه چې د نن نه 4 کاله مخکې ما ګټلې وه ما چې کله د پښتنو خدمت شروع کو یو پیراک مې راوچت کو جنډا د پښتنو د خدمت دپاره او پرمختګ مې وکړو نو ما د پښتنو زړونه وګټل ما له پښتنو دومره مینه راکړله یقین وکئ چې زه چېرته لاړ شم ولته ما خلک ویني چې هغه د شهید خان لاله راغلی را منډه کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی مهربانه بادشاه دی د څه وخت نه مې په زړه کې و چې راشم او د خپلو پښتنو سره یو څو خبرې شریکې کړم خو مصروفیات ډېر وو زما په خپو کې داسې زنځیرونه و چې حالاتو ټیم نه راکولو نن مې ډېر په مشکله دغه ټیم ویستو چې راشم او یو څو خبرې وکړم د ټولو ناول خو پیله به ډېرو صحافیانو ملګرو رابطه کوله چې را یوټیوب ته یو انعام درلېږلی او هغه خوشحالي دی د خپلو کتونکو سره مینوالو سره شریکه نه کړه خو حالات داسې وو چې مجبوري وه وخت نه میلاوېدلو نن مې ټیم ویستو او رالمه دا د یوټیوب بټن دا یوټیوب هله ورکوي چې کله تا خلک ګوري او ستا پروګرامونه خلک خوښوي کم کنټینټ چې ته جوړې او هغه خلک خوښوي نو بیا یوټیوب ته دغه بټن دا د یوټیوب د طرفه یو انعام دی ته سیلور بټن وي خو زما دپاره انعام د پښتنو مینه وه کومه چې د نن نه 4 کاله مخکې ما ګټلې وه ما چې کله د پښتنو خدمت شروع کو یو پیراک مې راوچت کو جنډا د پښتنو د خدمت دپاره او پرمختګ مې وکړو نو ما د پښتنو زړونه وګټل ما له پښتنو دومره مینه راکړله یقین وکئ چې زه چېرته لاړ شم ولته ما خلک ویني چې هغه د شهید خان لاله راغلی را منډه کړي ما سره تصویران وباسي ما سره غېږ میلاو کړي مشران راشي او ما ښکل کړي او ما له حوصله راکوي ما ته دعاګانې کوي نو زه ډېر خوشحاله شم چې شکر الحمدلله ما کومه لاره اختیار کړې ده او کوم خدمت کوم د پښتنو دپاره نو پښتانه هم ما له مینه راکوي ما سپورټ کوي ما ته دعاګانې کوي په دغې دعاګانو باندې زه ډېر خوشحاله شم د نن نه هفته مخکې په سوات کې مې یو پروګرام کو د غر په سر باندې یقین وکړئ زه چې هلته لاړم او د هغه ځای ماشومانو غټو همزولو رامنډې کړې په هغه لاره څه زنانه هم روانې وې بورخه کې یو کتلم چې شهید خان روان دی او الله دې ښه ساتي ښکلی کار کوي د عقیدې جنګ کوي نو یقین وکئ چې زړه مې ډېر خوشحاله شو بیمار وم هغه پروګرام ته مې ځان چې رسولو نو بیمار وم ډېر خوشحاله شو چې شکر الحمدلله ما خپلې خویندې میندې هم سپورټ کوي ما خپل همزولي خپل مشران هم ما له مینه راکوي نو زما دپاره انعام د پښتنو مینه محبت دی او دعاګانې دي خو دا د یوټیوب د طرفه سیلور بټن راغلی وه د روژې نه مخکې او ډېرو ملګرو د ټیم کسانو به هم وی چې شهید خانه خپلو کتونکو سره دا شریکه کوي دا د یوټیوب د طرفه انعام دی خو زما دپاره انعام زما د پښتنو مینه ده چې کومه د نن نه 4 کاله مخکې ما ګټلې ده غوښتل مې چې دا تاسو سره هم شریکه کړم دا د یوټیوب سیلور بټن ده دا هغې رالیږلې ده د خپل د طرفه ماته یو انعام خو ما تاسو ته ووایي چې زما دپاره انعام د پښتنو مینه ده زه اکثر خلکو ته وایم چې کله ته د کیمرې استعمال صحیح وکړي نو د کیمرې ډېر غټ زور دی د کیمرې ډېر غټ پاور دی خو چې د کیمرې استعمال دی صحیح طریقه دی صحیح دا ورسره د دې خپل کاغذونه دې پسې بیا ګولډن بټن راځي دا وجي د یوټیوب د طرفه زما انعام خو ما تاسو ته وایي چې زما دپاره انعام زما د پښتنو هغه مینه ده کومه چې ما ډېره مخکې ګټلې ده کله کله یقین وکئ مایوسه شم ژوند ګران شي مشکلات شي ډېر مشکلات راشي چې هغه
قابل بیان نه ځینې خبرې داسې چې هغه د میډیا د لارې شریکې کولی نه شي. بیا چې کله زه مایوسه شم نو زما زړه کې راشي چې یاره شاهد خانه دا مایک پرېږده بس دی ډېر کار دې وکړو د دین خدمت دې مو وکړو پښتنو له دې خدمت وکړو. خو چې زه بیا کله په یوه لاره ځم او په هغه ځای کې مشران راشي او ما سره میلاو شي دعاګانې کوي او ما په مخ ښکل کړي داسې مې ښکل کړي لکه بچی چې پلار ښکلوي نو بیا چې زه د پښتنو مینې ته وګورم زما حوصله بیا راوچته شي. بیا زما ضمیر وایي چې نه دا کار مه پرېږده ستا پښتانه تا سره ولاړ دي ستا د کلمې رونه تا سره ولاړ دي تا همزولي ماشومان مشران کشران خویندې میندې سپورټ کوي نو زما حوصله بیا بلنده شي او زه بیا خپل کار جاري کړم. خو پاکستان دی دلته چې کله حق بیانې او حقیقت ښکاره کې دې کې مشکلات ډېر مخې ته راځي ډېر زیات مشکلات راځي څنګه چې ما ووی هغه قابل بیان نه. بیا یو څو خبرې کوم زما په نوم باندې پیک ټیک ټاک اکاونټ دی ډېر زیات چې ما ته پته هم نشته په هغې باندې زما پروګرامونه هم زیات ورکوي او بیا پکې سیاسي داسې څه پروګرامونه ورکوي خو هغه زه نن خپلو کتونکو ته وایم چې هغې سره زما هېڅ قسمه واسطه نشته نه خبر یم چې څوک یې چلی څوک نه کوي. بیا هم د هغې یو جهان مننه چې هغې موږ سره مینه لري چې څنګه زموږ پروګرام راشي هغې راوالي په پیجونو یې ورکي په یوټیوب یې ورکي په ټیک ټاک یې ورکي خو هغه زما ریل اکاونټ نه دی. زما ریل اکاونټ یوټیوب دا دی کوم چې تاسو پروګرام ګورئ 1,23,000 سبسکرایبر دي داسې زما فیسبوک پیج چې کوم دی 9,24,000 فالوور دي دا زما اوریجنل اکاونټ دي. دې نه بعد شته ډېر اکاونټونه چې هغه زما په نوم دي پریاد ټي وي په نوم شاهد خان شاهد په نوم باندې زما تصویر یې پې هم زما پروګرامونه هم پې راځي داسې سیاسي پروګرامونه هم پې ورکوي خو هغه زما خپل نه دي تاسو ته یاد دی چې دا زما د فیسبوک پیج دی کوم چې تاسو ته ښکاري 9,24,000 فالوور. او بله خبر دا شریکه کوم چې په دې باندې د ډېر وخت نه یو سټرایک دی ریپورټونه هم پې والي شوي ځکه چې کله ته د ظالم خلاف ودرېږي او جنګېږي نو بیا هغه ظالمان هم دغه پاور لري چې هغه د سوشل میډیا د لارې خپلو کسانو ته ووایي او هغه پیج باندې دومره ریپورټونه ووایي چې بیا څنګه چې مخکې به زما غږ تاسو ته در رسېدلو هغسې زما غږ اوس تاسو ته نه در رسي ځکه چې هغه پیج کې فرق دی. ستاسو یو جهان مننه ښاد او باد او بریالي اوسئ چې ماله مو دومره مینه راکړه چې یوټیوب هم زه د دغې حقدار وګڼلم چې ماته یوټیوب بټن راولېږله. دا ستاسو مینه ستاسو محبت ستاسو دعاګانې وي او ستاسو سپورټ و. ښاد او باد او بریالي اوسئ خوشحال اوسئ د الله په امان.